دیو جنا بعضې شیزونه موږ معمولي ګڼو او د هغې نه بیا د آخرت ډېر لوی لوی عذابونه هغه جوړ شي. لکه ما ضمناً د تصویر خبره وکړه، نو د قیامت په ورځ به د ټولو نه سخت عذاب کې یعنی مختلف کسان یو کس باغی چې هغه به تصویرونه جوړونکي ولري. کوئی سړی تصویر په کیمرا وباسي، که په لاس جوړي، که په پریسي، که په هر څه وي، نو دا ټول په دغه زمره کې راځي. دارنګې کم کور کې تصویر هلته د رحمت فرشتې نه داخلېږي. او دا سایستو کې دا حدیث یعنی موجود دی، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، نسائی، ابن ماجه، ابو داود وغیرہ. او حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام یو ځل د یعنی عائشې رضی الله تعالی عنها کور ته یو پرده ویزاند وه او په هغې کې یو تصویر و. نو نبی علیہ السلام د خفګان اظهار فرمایو او هغه کپړه نبی علیہ السلام بیا دوه ټوکړې کړه او یعنی وی شلوله. وګوره دونه د نبی علیہ السلام په نظر کې تصویر چې دی نو هغه مبعوض و. او بل د شرک ابتدا چې شوې ده نو دا هم د تصویر نه شوې ده. د دې وجې نه یعنی که د چا تصویرونه او یو خو شناختي کارت دی او پاسپورت دی دا په ضرورت کې راځي. خو هغه علماء کرامو لیکلي دي چې پرس که یعنی سړی هغه وفات مخکې مخکې داسې نصیحت کول هغه له پکار دي چې دا وصیت وکړي چې که زه وفات شمه نو زما د شناختي کارت ضرورت نو زما شناختي کارت به ختموي. دارنګې د پاسپورت خو ضرورت نه پاتې کېږي، نو د هغې باره کې هم وصیت کول پکار دي چې دا ختم کړي. او دغه یو مجبوري ده، هغه هم لکه چې څوک شناختي کارت جوړوي نو د هغه مجبوري ده. نور کو شناختي کارت دپاره څوک یو کس تصویر وباسي نو د شناختي کارت جوړونکي پې ګناهګار نه دی، خو هغه تصویرونه والا بیا هم چې دی نو هغه ګناهګار دی. ولې هغه خو دې کار ته یعنې مجبوره نه دی. او بیا دې نه علاوه موږ وګورو په معمولي شیزونو باندې موږ د کور نه د رحمت فرشتې هغه اوښکې دي بندي کړي دي. لکه یو حدیث کې خاص ورسره د تصویر او د سپي ذکر راغلی دی. بعضې کورونو کې خلکو سپي ساتلي او کم کور کې چې یعنی سپي وي او لکه عام سپي کم دا بې ضرورت سپي چې دي او څه یو سپي دی چا د ښکار دپاره ساتلی دی، خو د ښکار د سپي خپل شرایط دي. یا یو سړی دی هغه د پټي د حفاظت دپاره ساتلی دی، یا فرض کړه د ګړ بیزي دي د هغې د حفاظت دپاره ساتلی دی. خو دا عام شوقیه سپي چې خلک ساتي نو د بخاري و مسلم شریف حدیث دی چې روزانه د ده د ثواب نه یو قیرات ثواب کمیږي. او د بخاري شریف په بل روایت کې راځي چې د ده د ثواب نه 2 قیرات ثواب هغه یې نه کمیږي. او حضرت رحمت الله علیه فرمایي چې کم سړی سپي ساتي نو د ده د ثواب نه روزانه د احد د غر عمره ثواب هغه کمیږي. اوس د احد غر ته موږ وګورو چې 5 میله اوږد دی او بعضې حضرات فرمایي چې 9 کیلومتره اوږد دی. او بیا د هغې کانو ته وګورو، د هغې وزن ته وګورو او دې خوا سوچ وکړو چې آیا دونه نیکی زمونږ شتم او کو نشته دی. اصلاح امت چینل کو مزید معلومات کے لیے سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیرا.